जी वेलکم بیک ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکله د بریک نه وړاندې مونږ خبرو کا چې د خیبر پختونخوا او د ملک په غریزو سیمو کې بوټي چې کوم دی نو هغه ډېر په تیزۍ سره وهلی کېږي او دغه ټیمبر مافیا چې کوم دی ورځ تر ورځه سټرانګ کېږي او دغه بوټي ختموي او ځنګلات په دغه قیمت کې ورځ تر ورځه کمیږي. ګرانو کتونکو دغه وخت باندې مونږ سره د سوات نه یو نماینده مونږ سره په لاین باندې موجود دی. هغه نه پوښتنه کوو نیاز خان تاسو ته زما आवाज درځي؟ جی بالکل. تاسو ته نیاز خان پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو خپله دا ویډیو کړې ده په سوات کې چې کوم دی د بوټو دا کټایي ډېر په تیزۍ سره روانه ده. څه به وایي دې په اړه؟ بالکل مننه سلمان خان. داسې ده چې په سوات کې چې کوم د ځنګلاتو وضع ده هغه د خیبر پختونخوا په نورو سیمو په نسبت زیاته ده. سوات چې د غریزي سیمه ده د ځنګلات ډېر زیات دي او دغه ځنګلات کټایي دپاره ټیمبر مافیا وخت په وخت باندې هڅه کوي چې دغه قیمتي ځنګلات کټ کړي او خرڅ کړي. دلته چې دی نو دیار پیوچو او دغه رنګې نور قیمتي ونې بوټي دي غټې غټې ونې دي چې هغه په مارکیټ کې ډېر ګران خرڅېږي. دغه رنګه 1300 ورځو نه راسي څنګه چې د روژه بره شوې ده د مټې علاقې په یو شمېر سیمې دي غریزې سیمې دي چې هلته کې دغه ونې په بې دردۍ سره کټ کېږي. هغه سیمې دي چې دلته په خیبر پختونخوا کې په ځنګلونو باندې پابندي ده، هر قسمه کټایي باندې پابندي ده. ځکه چې تاسو ته پته ده سونامي ټري یو واده یو لوس کړی دی چې دا موږ په خیبر پختونخوا کې کوو او دا د 15 کاله تیر حکومت اعلان کړو د پی ټی آی او اوس هغه چې د هغې ته دوام ورکړی دی. د بدقسمتۍ نه د سوات په یوازې دغه نه چې د مټې دغه لرې پرتې سیمې دي د سوات نورې سیمې دي، پای کې د مدیان بحرین دی، پای کې د علم غر دی، دغه رنګې جامبیل کوکارۍ ده او وخت په وخت د غرونه چې دي د دې نه ټیمبر مافیا دا د مکمل ځنګلات چې کوم حلقار دي د هغې سره په ګډ جوړ باندې دغه کټ کېږي په غیر قانوني د لاندې سیمو ته راځي، د هغې نه فرنیچر جوړېږي او بیا چې دی نو دا نیاز خان دغه ټول پروسس خو خلکو ته پته ده چې څنګه کټ کېږي او راځي. دلته کې محکمه جنګلات چې کوم دی ضرور به هغه وي، هغوی څه کوي دې په اړه باندې څه کوټلي ګامونه نه پورته کوي چې دا ونو بوټو کټ کولو یا دا مافیا چې کوم دی د خلاف څه کاروایي وکړي؟ وخت په وخت داسې رپورټونه په میډیا باندې راغلي دي، بیا خصوصا مشرق ټي وي دا هایلایټ کړي دي او په دې باندې خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم نوټس اخیستی دی. چې بدقسمتي دا ده چې نوټس واخیستی شي بیا چې د انکوایري وشي او د هغې انکوایري هېڅ پته ونه لګېدي چې کوم ذموار خلک دی هغې ته سزا ورکړی شوه که ورنه کړی شوه، کوم چې ټیمبر مافیا ولې د هغې ګرفتار شو جرمانه شو دا هېڅ پته ونه لګي. کوم چې په دې کې په تېر وختونو کې داسې شوي ده چې په سپینګوره کې چې کومه ډي اف او و سوات کې هغه چې دی نو په ونو کټ کولو کې هغه معطل شوی او سسپینډ شوی او د هغه تنخوا بنده کړی شي وه خو بیا سبو د پاس هغه تنخواګانې بیا بحال کړی شي. نو خبره خو دا ده اصل کې چې کله دوی ته واقعي سزا نه ورکړی شوي او دوی ته داسې عبرت نښانه نه جوړه شوي نو دا لړۍ چې ده نه ده د ودرېدو نه ده او داسې ویلی کېږي چې په دې کې ښه سیاسي بااثره خلک پکې ملوث دي او هغه پکې خپل کمیشن اخلي او دغه لړۍ روانه ده. نیاز تاسو ذکر وکړو یقینا چې کوم دغه واقعه مخې ته تاسو هغه کړې ده رپورټ کړې ده یا تاسو د هغې ویډیو جوړه کړې ده دغه سوات نه د تحریک انصاف یو ایم پی ای ګران خان چې هغه دلته د سټینډینګ کمیټې چیرمین هم دی، هغه دغه کمیټې کې دغه الزام لګولی و چې په ملکنډ ډیویژن 13 کم کمشنر و اوسنی نه د نه چې مخکې کم کمشنر و هغه ډېر زیات دغه ونې والي دي غیر قانوني طور باندې او هغې بیا وړي دي د هغې په لکونو نه په کورونو کې د هغې مالیت دی او تاسو د حکومت د هغې تحقیقات وکړي. دغه شانتې څه رپورټس مخې ته راغلي وو یا چې کوم هغه د سوات سره دغه تعلق لرونکي د تحریک انصاف ایم پی ای دی هغه په کمشنر باندې الزام لګو، هغې کې څه حقیقت شته؟ دا خبره ځکه صحیح ده چې 13 کمشنر چې و هغه اوس بدل شوی دی. په هغه کمیټې کې زه هم شامل وم چې هغې څه 20 ونې چې هغه د چینار ونې وې د خپل دفتر نه هغې چې دی نو کټ کولو اډر جاري کړی او بیا چې دی نو هغه بل ځایونو ته وړلی کېدل. بیا دلته دا الزام ولګېدلی شو چې د هغه په پټاباد کې کوټۍ ده د هغې لپاره په روڼو ونې چې دی نو غیر قانوني کټ کړی شوي هغلته وړلی شي په هغه دا الزام و. بهرحال هغه اوس ریټایر شوی دی، د هغه خلاف انکوایري کېږي نه کېږي دا د دغه ایم پی آی کار دی خو دغه خبره هم میډیا مونږ هایلایټ کړې وه او دغه ونې والی شوي دي او هغه دغه سوات نه وړلی شوي دي بیا ابټاباد ته. بالکل دغه ونې والی شوي په هغه وخت کې په سرکاري توګه باندې دا ډاکومنټس موږ ښکاره کړو چې دوی ته صرف د یو څو ونو اجازت ورکړی شوی چې هغه ضعیفې وي یا هغه
خطرناک وي ولې په دې باندې 2.5 ونې وهلې دي او د هغې قیمت ډېر کم لګولی و هغې باندې انکوایري شوه او څنګه ما وړاندې وویل په هغه وخت کې چې کومه د فارسټ افیسر هغه پکې سسپینډ شو هغه پکې لرې کړی شو او هغه د هغه تنخواه بنده کړی شوه خو دغه بااثره شخصیت ته هغه کمشنر ته چا هېڅ ونه وي هغه په عزت د هغه ځای نه لاړ او هغه چې دی نو خپل کوټۍ دپاره یا خپل کور دپاره هغه لرګي باقاعده ویوړلو نیاز صاحب که موږ دا ټول پروسس وګورو که نه نو دا لږه موده اول هم وزیر اعلی صاحب په دې باندې ایکشن اخیستی و چې دا کوم ځای کې اونې کټ کېږي د دې خلاف کاروایي وکړي ایکشن واخلی دا خلک 19 سزا یې ته ورکړی خو دا خلک ځي راځي او بل چېرته نه د وزیر اعلی خپل کلي کې مطلب په سوات کې هغوی دا حرکت کوي هغوی ته میسج ورکوي چې ستاسو دا حکم دی او موږ یې دا هر څه کوو څه ګڼه چې کوم خلک دا هر څه کوي لګیا دي کومه ټمبر مافیا بالکل پایم صاحب تاسو په پته چې په دې کې لوی خلک لويسته وړاندې ما ویلو چې وزیر اعلی محمود خان و درې واره په دې باندې نوټس اخیسته په نننۍ کوم واقعي د په دې باندې نوټس هغوی د طرفه یو بیانیه جاری شوې ده چې د انکوایري وکړی شي ولې بدقسمتي دا ده چې دغه ټمبر مافیا دومره مضبوطه ده د دې سره دومره سیاسي خلک ملوث دي دونه کړی دي چې دا په یو کړی په شکل باندې راځي او په دې کې کروڑونو روپیو لین کیږي ځکه چې دغه ځمکې چې دي د یو طرف دي ځنګل له بل خوا دی بیا چې څوک راوړي دغه بل چین دی بیا چې نیاز چې دا کم سیاسي خلک د دې خلکو په شا دی دغه سیاسي خلک څوک دي د هغې تعلق د کومې پارټۍ سره دی هغه تحریک انصاف دی هغه عوامي نیشنل پارټي ده پیپلز پارټي ده څوک دي بدقسمتي ده چې دا خلک ته چې چا حکومتي هم د هغې چمچګیري او د هغې پالش لګوي هغو ته نږدې دي که هغه د ان پي حکومت په هغه وخت کې مغه به سره که د هغې نه وړاندې د مولیانو حکومت و د هغې سره مغه ملګري اوس د پي ټي آی حکومت دی د هغې سره ملګري مطلب دا خلک دې وخت کې سی ایم صاحب ته ښکاره دي پټ نه دي بالکل هغې ته ښکاره دي دوی په سیاسي جلسو کې چندې ورکړي دي دوی جلسې جوړې کړي دي د دې سیاسي کسانو کوم چې د ایم پي ایز ایم ان ایز دي دوی چې دی نو باقاعده د دوی کمپین چلولې ده نو د دوی مجبوري ده چې هغې ته لاس نشي اچولی او په کار کې په دې باندې سخت ګامونه پورته کړی صحیح دا بیا به مطلب دا چې سی ایم صاحب بیا نیکسټ الیکشن کې د چا نه ووټ غواړي ډېره مننه نیاز خان صاحب تاسو موږ د پروګرام کې وخت راکړو آینده به انشاءالله تاسو نه غوښتل پرېږدی هغوی د کمپین ورله دې خلکو چلولی دی دغې حلقه کې دغه ځای کې ایم پي ایم ان اے لپاره کمپین دوی چلی لګیا دي ووټ اخیستل خو بد خبره ده خرچه به څوک کوي پوسټر به څوک لګوي جلسه کې خلکو خوراک به څوک ورکوي فهیم صاحب تاسو دا ټولې خبرې د نیاز خان واورېدې هغوی وایي چې یاره دا سی ایم ورسره دی چې هر حکومت راشي سی ایم ورسره نه دی سی ایم کمزوری دی مضبوطه دی سی ایم کمزوری دی خو نیاز خان چې څنګه خبره وکړه چې هغه ورسره دی هغه خبر دی هغه کسانو عرفان صاحب هم دغه چې ورته ووټ دپاره الیکشن دپاره د ووټ غوښتلی په جلسو کې ورسره چې کوم دی شرکت کړی حل به یې سوي د دې چې دغسې یو مثال درکړم ګوره داسې دومره راکټ ساینس نه دی داسې دومره ګرانه مسله نه ده چې د هغې نه حکومت دومره غټه مسله او ایشو جوړوي دغه ونیولې شوي دي د حکومت په دغه صوبه کې بلین ټری سونامي په نوم باندې یو منصوبه په دې شروع کړه چې یاره موږ جنګلات ولګو تاسو ګورئ چې په هغه صوبه کې بیا دغه شانتي کېږي او دا صرف د سواد مسله نه ده دا تاسو ګورئ چې د نن نه یو هفته یا یو څو